بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا وختي په ضلع شنګله کې نه تاسو ته مخاطب یم لکه څنګه تاسو په فوټو کې کتلی شئ کوم املوکانو سیزن چې دی نو هغه جاري دی دغه شانته کې خاپیرک چې ورته ویلی کېږي نو هغه هم د شپې راځي او دغه املوک کوم دانې چې دي دې ته نقصان رسوي دې سره سره کومو دا املوک دانې چې دي هغه ټولې ځمکې ته راتاویږي دغه شانته کې کومو مالکان چې دي د ځمکو د هغوی هم کافي نقصان کېږي ورسره کوم خریدار چې دي هغوی ته هم مشکلات دي ځکه د هغو هم کافي نقصان وشي که تاسو زه مهمه خبر وکړم په ضلع شنګله کې دا مشهور جاپاني پل چې ویل کېږي دا مشهور دی هلته او د دې زیات تر مانګ او ډیمانډ چې دی هغه هم زیات وي دا پنجاب ته د دې ترسیل کېږي او هلته د دا په زیات قیمت باندې چې دی نو خرڅولی کېږي تر څنګه سره یو کس موجود دی د دوی هم تاسو سره شامل وو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څه به غواړئ جی د املوک حوالې سره کومه خاپیرک راځي خرابوي هغه خو ډېر زیات دي دلته خاپیرک او دا نور هم پخېږي او راتاویږي پته نه لګي چې څه دغه څه کالي راغلی دی که نه د دې هېڅ پته نه لګي چې څه کالي پکې دا څه مرض لګېدلی دی هغه ټول لاندې ځمکې ته راغورځېږي تاسو په خپله وکتلو د محکمه زراعت نه به څه مطالبه کول غواړئ ځکه چې دا د هغوی هم ذمهواري جوړېږي هغو نه خو داسې دغه کوو چې د پټو ورته دغه ورکړي داسې چې یاره د دې ته استعمال شي چې دا بیا دا مرض نه کوي. کتونکو د دوی هم دغه وینا ده چې محکمه زراعت دي دغه د زمیندارانو له دغه شانته کې سپری ورکړي دغه شانته کې چې هغې سره کوم دغه خاپیرک راځي او دغه دانې خوري هغې ته نقصان نه رسوي ځکه چې د ځمکو کوم مالکانان چې دي زمینداران چې هغوی کافي نقصان کېږي. جی